کتونکو پولیس چې کوم دی نو چرګې وړلي دي خو یو انډه په 50 روپۍ ده کورنۍ نو نن سبا انډه پیدا کوله بیا په دې یخنۍ کې چې خوري او د پاسه پې مرچ چې نو ډېره مزه کوي نو پولیس والا د پکې دغه یو ښه شیز میلاو شوی دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو دا دغه دی او د خیر آباد اوسېدونکی یم او دوی زموږ نه ما ته وګوره فریزر راله مات کړی پرچ یې مات کړی چرګې وړي نسوار پورې پالش ډبي پورې وړي دي او نغد یې وړي دي کالي یې وړي دي او زموږ ګناه زموږ قصور پیش وي هسې بېسه ما ته راغلي په کور او ما ته زنانه بېعزتي کړې ده یعنې زنانه بېعزتي کړې ده زموږ زمی بېعزتي کړی ما ته یې دله 200 او طلاقي پیش وي که ما څه وي زه یې والم ما خانجي زما قصور وي ستا زنانه قصور دي قصور دی زمونږ خو جي ګناه نشته سم مونږ خو وایو ماشوم دی بې ګناه بوتلی دی ډېر زیاتې را سره کړې وي زمونږ خو ډېر غریبانان وي هېڅ وس داسې هم نشته دا ماشومانان نون هم دي زموږ نه ټول کور کې تالاشي غشته پیسې یې وړي دي کالي یې وړي دي کمبل یې وړي دي چرګان یې وړي دي او شیشې هر څه یې رانه وړي دي او ټیزر هر څه یې رانه وړي دي جامو پورې رانه وړي دي کونډې یې مستري هر څه یې رانه بس وړي دي ټول سامان یې وړي دي او دغه سکرین یې هم رانه وړی دی نو وجه څه وه هېڅ وجه هم نه وه بې ګناه دی یو څه کار کوي هغه کبانو کار کوي یو تاسو ته څه ویلي تاسو ته موږ یې دلته په کور بې عزتي وکړه کنځل یې کول ته خپله خبره که نوم واله بسم الله الرحمن الرحیم زما طاهر نوم دی او اویس رور یم زه چې کور ته رالم نو سیچو صاحب زما ورور بوتلی و نو بیا یې سیچو صاحب راغی چاپه کې نو زما را ګاډو کاغذونه یې موړي یو یې رانه چیاسي بوتلې ده دوی رانه موټرسایکل یې بوتلي د هغې کاغذونه درو موټرسایکلو کاغذونه یې رانه وړي یو مې ترې په کش ورکړی او یو زما رشکه ما سات را دننه کړه هغه یې رانه بوتلې رجي او ما ورته ووي زمونږ قصور څه دی نو راته یې ووي تاسو غلي او ډاکوان یې او راباندې کړې وي ولم دې ګورې وایي د دې کور کاغذونه یې رانه وړي دي او د مور کالي مې 15 تولې وړی دي 3 لکه روپۍ رانه دې بکس نه وړي دي زما روزګار پیسې وي جي نو موږ تاسو نه انصاف غواړو تاسو زموږ مشران یې زموږ د اواز مخکې پورې تاسو پورې نو قصور هم څه دی تاسو روزګار څه کوئ لکه هغه وایي چې د ښځو قصور دی نو د ښځو څه قصور دی زموږ دا زنانه ورپسې لکه هغه هلک یې بوتلو په زور باندې هلک ورسره نه تلو نو واړه بار نه راغلي دي کور کې دې خویندو ته مور ته مې ویلي چې هغه بوځي نو دا زنانه ورپسې وروتې وي دي پولیس والا رانیوه نو بس هغوی چې دي پولیس والا رانیو نو پولیس والا وویل ستاسو زنانه مونږ ته لاس اچولی دی چې خبر شو نو بس دغسې قصه وی شوې ده وایي هلک نه ځي مونږ سره هغه ورته ما څه له بوځئ ما ته خپل څه ته ګناه وښایې نو زه به درسره لاړ شم نو هغه یې بې ګناه بوتلو نو هغه ورسره زور کوو نو په زور زبردستۍ بوتلې چا در باندې شکایت کړی و داسې څه خبره وه یاره جي داسې هېڅ شکایت هم راباندې چا نه دی کړی او دلته دې کلي ګاونډ کې زمونږ تپوس وکړئ تاسو مونږ خو ډېر عزت خلک یو ځان ته ډېره بې عزتي وکړه کنجران یې او جي مونږ هم ډېره بې عزتي وکړه کمبل یې هر یو شي یې رانه وړی دی ما اپریشن کړی ما ډېره بې عزتي وکړه په خپلې بې عزتۍ خفه یم او دا ما ډېر ماشوم دی هېڅ ګناه هم نشته بې قصوره دی ډېر ظلم یې کړی دی تاسو دغه ټیم کې چېرته وې من جي کور کې وو خپل کور کې وو دوی چې یکدم رالل او جي ښځې ورسره وي نه ښځې ورسره نه وي سړي وو د دنیا سړي وو نو ورسره زنانه ورسره نه وي بس رالل او دغه فرج یې مات کړ اکدم او بر راوختله ورس یې راغورځولو کمبل یې نوې نوې کمبل یې په بیګ کې بندې وې هغې یې وړي 4 کمبل یې وړي دي او جی د کور نه ټول سامان رانه وړی جي دا ستاسو مخامخ دا هر څه دا بکسونه هر څه دې ځای نه رابار کړي د سټور نه بلا سامان رانه وړی دی او وایي که تاسو دا کور راته نه خالي کوئ دا نور سامان دلته سوځي جی زما د 86 نمبر دی 0218 نمبر دی دا مې د 86 نمبر دی او دوه مې موټرسایکل دي یو پکې های سپیډ دی او یو پکې سوپر پاور دی او بل یو یونایټډ دی مې دلته په کش ورکړی جي زه د ګاډو کاروبار کوم لکه اخلم او هرڅوم جمعه تاسو څه روزګار چې دونه ګاډي تا سره دي او لکه داسې څه کوي ګاډي جي دا موږ ته د والد صاحب کار به کوله کپړې دا چپلې به یې خرڅولې نو ده راله څه پیسې راکړې څه مې مورکې کالي راله خرڅ کړو نو بس جمعه په جمعه ځم او په دې ګاډو پوهېږم لکه کار مې کړی ماما سره هغه نه پېښه ویم لکه ورسره ناست وم
نو راته طریقه ښولې وي دا ګاډي به په دې ریټ هلې په دې ریټ نو کال دوه مې هغه سره تېر کړي نو اوس خپلې بس چې جمعې وشي بس لمونځ دلته وکړم جومات کې جمع سره او بس نوښار ته روان شم په ته موټر چې وایې کالي خرڅ کړي نو 15 تولې سونه پولیس څنګه دا څه مې پکې د خوراکۍ دي جي د خوراکۍ واده کړي مې د هغې کالي وو د مور مې څه پروت و نو هغه یې وړلې 3 تولې مې د مور او 2 تولې مې د خوراکۍ دي او 3 لکه روپۍ رانه دې بکس نه وړي دي او دی سیچو صاحب دا بکس دی جي دا زمونږ بکس دی دې کې به مونږ خو دا زمونږ د کار روزګار ورکوټې بکس دی لکه دې کې به مونږ جي خو دا تاسو وګورئ دا زمونږ د کار روزګار لکه نه هر څه دي لکه ها ګرانو کتونکو تاسو دوی خبرې اورئ دوی وایي چې دې ځینېدار سره غورځولي دی او دا هر څه چې کوم دی نو دا د ګډ وډ پراته دي چې تاسو ګورئ هر څه ګډ وډ پراته دي ها دا بکسونه هغه ځای کې پراته وو نو دا هغه ځای نه چې کوم دی نو دې خوا راغورځولي دا دوی وایي ها دې خو ګوره دوی وایي چې څه قصور هم نشته پرج مات دی دا وګورئ پرج دا هر څه پراته دي دا پرج دا چې کوم دی نو واشنګ ماشین دا مات پروت دی دا زما د رشتې حل دي ها دا نوې رشته ما راوستې دي حل دي دغې نه چرګې هم بوتلې چرګو پورې د چرګو غله ده اوس مثلا چرګې مې وړې ښه دا د دې ځای نه دانې چرګې رانه اوریجنل قورنګي وړي دي اصل کې انډه چې کومه ده دا په 50 روپۍ ده شو ها دغه سرو دغه سرو ګرانو کتونکو پولیس چې کم دی نو چرګې وړلي دي خو یو انډه په 50 روپۍ ده کورنۍ نو نن سبا انډه پیدا کوله بیا په دې یخنۍ کې چې خوري او د پاسه پې مرچ چې نو ډېره مزه کوي نو پولیس والا ده پکې دغه یو ښه شیز میلاو شوی دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو دا دغه دی دا اے سی چې کوم دی دا چا کمره وه دا چا کمره وه دا ستا بیټک دی ښه نو نشې تماشې کوې داسې څه داسې دغه کوې که نه دا مې د والد صاحب کټ دی دی پکې دلته مونږ سره ودي مونږ دلته کې روریان ودي شو څلور روریان یو که نه جي کار نه راشي یو هلته ودي شو یو هلته دوه مونږه چې دا ما پسې کوم دي بوتلې ما سره دلته په پوم ودي شي ما هغه خپلو کې ګپ لګو یو بل تنګو را تنګو او دا هر څه راله دا هر څه دغه مات کړي دي ښه ګرانو کتونکو دغه خو پرېږده لکه د دوی خبرې خو تاسو واورېدې نو دا د پړانګو پولیسو ته ګیټ هم وړلی دی چې دا 12 فوټ ګیټ چې کوم دی نو دا وګوره نو اوس د دوی خبرې هم دي خو زه بار دلته کې خلک اوس موجود وو او هغوی نه لږ تپوس کوم السلام علیکم څنګه حال دی خیر دی داسې وروره دوی پېژني پېژنو روزګار یې څنګه دی نو دی خو ټیک دی خو دا خو زنانې د لارې دیوالې دی دا ګوره ته ګوره په دې خلک ځي دا ګیټ یې ته وړی دی نو په کار دی هلک کوسه کړي خو هغه به هغوی ته پته وي دوی به خپلو کې وسه کوي نو دې نورو خوسه کړي نه دي که نه دغه کوم هلک چې بوتلې دي نو د هغه په سره غوي نو دا غریبانان دا زنانه دي بار روزي دا ګوره ورته دا لار د سړک دی نو دا ګیټ خو تا د ښه په د خلک د خپل عزت دپاره لګوي چېره زما کور زنانه بچي نو چې دا بچ نه وي زمونږ د مقامي تاڼې سیچو چې دی مهرباني دې وکړي دا ګیټ میټ ته ورته راکړي او که د هلک څه خبره اتري هغه د هغې سره خپلې راکړي نور کور خو ټول کور خو غلط نه دی که نه خو دا یو کس په غلطي نو خیر د هغه سره د خپله کاروایي وکړي او دا دې له دا ګیټ میټ او سامان مامان یخني ده جمع دي نو لږ د خدای د قهره هېره پکار ده ټول کور یې په مخه راغېستې زنانه دي غریبانان کله یو خوا څوک چاله څوک پوله تولي ورکړي څادر نو دا خو جمع دي نو علف خان صاحب داسې کار دی دا مهرباني وکړي چې دې له ګیټونه او دا سامان دې وله راوړي باقي دا هلک مونږ دغه نه کوو مونږ ته پته نشته چې هلک هر څه یا نو دغه خبرې چې په بکس ورغې پیسې او کالي هر څه راغېشتو ما وتې مه کوه دی کې خو زمونږ ټول روزګار دی مونږ به خروس کوسو چې ته ما نه دا ویوسې نو زه خو تا د الله سرې ته پرېښودمه نو ته یې ووهلم دارې جي دا وګورئ خپونه مې وینې دارې ته څه وایې دوی باره کې بس دا خو یې خپل کار روزګار کوي غریب چینچي چلی او چینچي خپله خرڅوي یو اخلي بله دغه کوي نو زیاتې ورسره شوې کومې چې بوتلې ده څغلاګانې به کولې بس دا خو د هغه خپل عمل دی جي که نه داسې عمل پکې شته نو بس هغه کې عمل شته خو د هغه سزا خو یې دې له نه ورکوي که نه ځکه دا کوی کې تورسري دي دغه دي که نه دا د غریب دغه پلار یې بوډا پلار دی او صحیح بابا ته خپل د زوی څه تصدیق کوي چې دا کم د وجې په صحیح سړی بابا بالکل صحیح سړی پیسې د لروړي خړې نه پیسې مونږ ته غوښتي مونږ ته اوسه پورې غواړو نه راغله چې مونږ له پیسې را څونه عمر یې دی
دا 18 سال نه نه دی 17 سال 16 17 سال کې وایي ما نه 3 کاله کشر دی هغه ما پسې 3 کاله پس هغه شوی دی نو ما ته ده ووایه چې څنګه دا ما 2-3 نه و چې د هغه به خپل عملي نو داسې څه عملي دی داسې جي هغه مخکې د کسانو سره غلو سره ملګري شوي لکه را موبایل یې به له خلکو نه په تختولې په چیک باندې هغه کار کې مخکې خو دا 7 میاشتې 8 میاشتې کېږي کال چې هغه مکمل توبه ویستې موږ ولې قرآن مجید راغشتو تا ولې ورځ تاڼې ته به تلل ولته بیا سټام لیکلو ولته کې بیا خپل تصدیق کړو هلته کې مولوي تصدیق کړی دی تاڼې ته موږ ورغلي وو خپل تصدیق هر څه ماته کړي دي هر څه چې موږ دا هلک مکمل صفا کوو او دا موږ مکمل دی بغلاګانې هر یو شي نه د توبه ویستې را مکمل صحیح ګرانو کتونکو تاسو خبرې واورېدې په دې اخري کې خبره راله د یو روانکاري په وجه باندې ټول کور دغه د ذلیله خوار پریشانه بړستنې ته لاړې کمبلې ته لاړې چرګان ته لاړل د کور ګیټ ته لاړه ایسی باد شورشکې ته لاړې ګاډي ته لاړه کاغذونه ته لاړل د بکس نه 3 لکه روپۍ لاړې سره زر چې کوم دی هغه یوړلی شو او دا چې کوم دی نو دا میټر دی دیم پکې بیل کټ کړی دی چې دې سره څه کار خدای بجلي کټ کوله هغې سیګان او پروجون او دغه چې ماتوله د دغې څه قصور نه و ډي پي او صاحب نه زه دغه غوښتنه کوم چې دغه کس د کلي خلک هم وایي دوی هم وایي خو هغه کې څه قصور وي غلی ثابته پي وي داسې وي نو صحیح ده خو لکه دا نور رواني چې کوم دی نو دا قانون په لاسو کې اخیستل بنیا دي سره اوسېدو دغلته ښکته کور دی نو دلته به تیجي بیا داسې موږ به ورتې کور ته راچکر کېږه نو ما ګوره سره به دا خو د هغه د روانکارۍ په وجه باندې چې هغه باندې خو یو ټیم تېر شوي نمبر 10 کې خو دی که نه او حالات کړي دي خو دا نور دومره نقصان چې کوم دی ولې چیړي زمونږ کور بې عزتي دی ولې ګوره دا دغه یو ورور په وجه باندې که نه خو دا نور دا زیاتې کړي دي چولټې زیاتې کړي دي د دې موږ مذمت کوو چې دونه هر څه چې کوم دی نو دا د دې څه قصور چې ته پجم ماتې دام ماتې دا خو ډېر عجیبه شانتې ده اس ایچ او صاحب د پړانګو په حدودو کې خلک ډېر زیات خوښوي خلک درنه ډېر زیات مطمئن دي او دا خلک هم درنه مطمئن دي زم درنه مطمئن وم او په دې کې چې کوم کال یم او خرڅومه چې دې لړه کې زه خو په ډاډه ووځم زه یم سیچو صاحب راغلی نه به رانه څوک شوکه کوي نه به رانه څوک تغیر او چې کله نه راغلي نو هلته غلاګان هم نه کېږي خو سیچو صاحب د یو کس په وجه باندې د دې ټول کور ته دا نقصان ولي په دې باندې خلک ګوره خفه کېږي او زورور الله دی نو د الله د اوپ نه م یېرېدل دي دا د غریب سړي دا اوپ نه دی دا بروخېږي نو همدغه شان دی چې کوم دی دا لاندې راپرېوځي دی نشي کولی نو اخره کې دغه خبره رووتله خو دا نه وروتې بیا به زما د خبرو سټایل بل شانتې و خو رووتله د روانکارو خلاف یو د ایسپروشو خلاف و د سودخورو خلاف یو او دغه شانتې د شوکو ډاکوانو دغه خلکو خو چولټ خلاف یو یو سړی به ځان له په غریبۍ کې موبایل والي او ته به راشي وبیا دې تختې یا به بل څوک نو پولیس سره هم تعاون پکار دی چا سره ډار نه لګېدلی د دې کور دا نشاندهي به هم چا کړې وي خو دې سره دا دونه لوی نقصان ډېر کافي نقصان د دوی شوی دی د دې ازاله پکار ده او دا پولیس انتظامي له پکار ده